یوم ولادت ته او د قائد پاکستان میا محمد نواز شریف سے هم یوم ولادت ته. زموږ مرګونو سره مخکې هم خبرې وکړې. یو خدا د قائد اعظم محمد علي جناح د پیدایش ورځ ده او بل زموږ کوک قائد میا محمد نواز شریف صاحب د هغې هم چې دی نو د پیدایش ورځ ده. ورکو چې نن انشاءالله د هغې په ټوله دنیا کې چې یې سترګو له ګلزۍ پاتې نه شو او زموږ عوام انشاءالله فخر کوي په خپل فوج باندې، په خپل قائدین باندې او په خپل حکومت باندې انشاءالله. लेडीज विंग हो जिसकी काफी तादाद मुझे नजर आ रही है, वाओ यूथ विंग हो, वाओ MSF के जवान हो, वाओ लायर विंग हो, तमाम सबको अस्सलाम वालेकुम. कहते पाकिस्तान के बारे उसने मुसलसल तकमील करता रहा, उसका तकमील करता रहा और आखिरकार वही जो हमारी सारी पाकिस्तान की एक ड्रीम और ख्वाब थी कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन जाए. बिल्कुल नन د ډسټریکټ صدر راشد محمود خان په حجره کې ډیر غټ پروګرام وشو چې په کمی کې مشر میلمه امیر مقام صاحب هم شرکت وکړو او د میا نواز شریف او د قائد اعظم حواله سره سالګرہ مناو شو. د پېښور کې زموږ په حجره کې نن پروګرام و. نن 25 دسمبر د هغې په حواله سره یو خو چې زموږ د قائد اعظم یوم پیدایش او ورسره زموږ قائد چې کوم دی عوامي قائد چې کوم دی میا نواز شریف هم چې یوم پیدایش و او هغه سلسله کې موږ د خپل مرګرو نن تکلیف ورکړ او په هغې کې نن زموږ صوبایي صدر انجینیر امیر مقام او واقعي وزیر زعفران او امور کشمیر هغه پکې شرکت کو خصوصي طور باندې ورونه مسر رابطه وکړو. نن هغه په خپل ور رسېدو او بیا ورسره زموږ د اقلیت وینګ چې نو مرګري هم دلته کې موجود د هغې د فارم چې نو د کرسمس په حوالې سره هم دا نن مننه وکړو. زه د خپل مرګرو هم ډېره شکریا ادا کوم او چې دلته کې راغی ځکه چې نن چې 25 دسمبر دی د قائد اعظم محمد علي جناح بابا قوم یوم پیدایش دی او د میا نواز شریف چې کوم قائد دی د پاکستان مسلم لیگ نون د هغې په سلسله کې راشد محمود خان چې کوم دی په خپل حجره کې بابوزو کړي بیرام خان چې پروګرام کړو. ماشاءالله ډېر خسته ګیدرینګ و. دا پروګرام چې دا زموږ د مسلم لیگ نون د طرف نه د لایرز فورم پاکستان مسلم لیگ نون ضلعي قیادت صوبایي قیادت د یو عزم او د یو عهد چې کوم دی نو تجدید کوي چې د پاکستان د استحکام لپاره به انشاءالله موږ د یو قربانۍ نه هم پرهیز نه کوو چې څنګه د ملک پاکستان مسلم لیگ آزاد کړو دغسې د ملک به یو مستحکم ریاست او اسلامي فلاحي ریاست د دنیا और दस के पदे सर इंशाल्लाह मूंगा दासा बिट्टू. अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला पराचा सूबाई में मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा है वो तारीख में हमारी कौम के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि आज के दिन हमारे दो अजीम रहनुमाओं की सालगिरह होती है और वो अजीम रहनुमा जिन्होंने हमें एक जो है तो उन्होंने हमें ये मुल्क दिया और दूसरे अजीम रहनुमा ने हमारे लिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया. और आपने ये सवाल पूछा कि केक सेरेमनी, केक कटिंग सेरेमनी जो है अक्सर हमारे घरों में भी ये होता है कि जब दो बच्चों का बर्थडे होता है तो हम इकट्ठा केक बनवा लेते हैं ताकि इसराफ से बचा जा सके. तो हमने दोनों कायदीन की सालगिरह का केक काटा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो था वो आपको पता है कि आज मोहतरम मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्हें कायद आज़म कहा जाता है, जिन्होंने आज ये जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है पाकिस्तान, उसके बनाने में तगदो की और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को आज एक आज़ाद वतन में सांस लेना नसीब हुआ. जी बिल्कुल दा वक्त मा सरा हागा सदर से मौजूद है हाजी आयत खान साहब چې ډېر په کم تعداد کې په سوزکو کې خلک راوستل او سوزکي یوازې دا نه چې د مسلم لیگ پارټۍ د جنډو ډکړو بلکې یو سوزکي بالکل موږ وکړو دا په ویډیو ټیم ګوري چې هغه د پاکستان سره د محبت د اظهار او د محبت اظهار کوونکو سره د پاکستان د جنډو نوم ډکړو آیات والا فن چرته نه راغی فند د دومره خلک دې مراوي سوزکي دې مراوي پاکستان جنډې دې مراوي یو جهان مننه چې تاسو موږ ته پوښتنه فن حاصل کې موږ زیارت کی والحمدلله چې ټکه پکه مزدوري کول تا اوس راغلم ریسنټلی د جمعه په ورځ باندې نو خیر هیڅ خبره نه ده لکه محترم نه اسمه کې لګي روپې هزار قربان شه دي کنه څه پروا نه کوي مزدوري کوي زیارت کې الحمدلله ها کې حلال مزدوري کوو. یا کله دا په پټه کې څونه وخت یره په پټه کې خو زموږ والد صاحب روان دي تقریبا 1992 نه روان او هغه ټیم روان دي الحمدلله په زیارت کې د ماموري جن سره ما او خیبر پختونخوا جوین سټری ما او الحمدلله انجینیر صاحب سره دې د ولې په خبر ولې هغه تعلق دی الحمدلله پیغام ورکړي نو ورځ د مشروم د سالګرې ورځ और اعظم د سالګرې زموږ سره کې سالګرې کې ډېر فائدہ ده. हम जब सैयारत में होते थे तो हम उधर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम जिस दिन सालगिरह होता था हम उधर ऊंट जबा करते थे. راشد محمود صاحب په دې حجره کې د قائد محترم میا محمد نواز شریف صاحب د سالګرې یو بهترین پروګرام وشو. په هغې کې زموږ خوږ مشر وفاقي وزیر انجینیر امیر مقام صاحب
بطور د مهمان خصوصي په دغه باندې شرکت وکړو. بس موږ هم راغلي استاد ګیري راشد محمود خان وزیر د سیب هم راغلی مقام سره میډیا والا هم ټول راغلي الله دې ټولو څخه ښه وکړي او ډېر په زبردست طریقه باندې پروګرام او ډېر ستر پروګرام و راشد محمود خان چې ډېر پر تکلف باندې خلکو قدر مدار وکړو نو هغه هم شکریہ ادا کوو او ستاسو میډیا والا هم شکریہ ادا کوو الله خوشحاله سره रहीम आज एक बहुत तारीखी दिन है जिसमें बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश है और साथ मियां नवाज शरीफ का यौम पैदाइश है और साथ जो है क्रिसमस का दिन भी है। ये तीनों बातें इस बात की अलामत है कि कायद ने पाकिस्तान बनाया और इस पाकिस्तान को तरक्की देने में, इसको एटमी पाकिस्तान बनाने में मियां नवाज शरीफ ने किरदार अदा किया और आज पाकिस्तान दुनिया के खत्ते में सर उठाकर जीने का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زه خو دا وایم چې زمونږ قائد اعظم محمد علي جناح د چا په وساطت د الله په فضل او د هغې په منډو په محنت باندې چې دا ملک مونږ ته الله پاک راکړی دی چې مونږ پکې آزاد ژوند تېرو. ازادي یو غټ نعمت دی، مونږ ته دا ازادي د هغې په لاس میلاو شوې ده، نو مونږ خو ټول نه مخکې د هغې دپاره دا کیک کټ کړو. او بیا زمونږ چې کوم قائد دی میاں محمد نواز شریف چې د کوم زمونږ د پارټۍ مشر دی او هغې د ملک له کومې قربانیانې کړي دا دویم زمونږ د هغې په دغه کې کیک او کرسمس مونږ داسې وو چې مونږ وایو چې دا اقلیتونه زمونږ ټول دا ملک چې دی دا زمونږ د ټولو په یو ځای باندې ملک دی. مونږ به هلته کامیاب یو چې په دې کې مونږ د نورو خلکو هم خیال وساتلی شو. پاکستان آزاد په دې باندې دی چې د نورو اقلیتونو د نورو مذهبونو مذاهب هغې ته ازادي ده پکې، که هغې خپل د مذهبي رسومات کوي، که خپل مذهبي تهوار مناوي، هغې ته په دې کې ازادي ده. پاکستان هم په دې نوم آزاد شوی دی. ازادي مطلب دا دی چې هغه ملک کې هر چا ته ازادي ده.